بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. دې آیت تفصیل خو مخکې تیر شو، خو یو دوه خبرې پکې نور مزید واورئ. اولنې خبره خو پرون بیان شوه چې ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. که ستاسو مینه یي او ستاسو اراده مي، خو تاسو هغه عدل نشئ کولی چې کوم عدل تعلق د زړه سره دی، یعنی غیر اختیاري عدل. دا د انسان په وس کې نه دی، او چې د انسان په وس کې کوم شی نه نو الله تعالی دا غي د انسان نه مطالبه نه کوي. لہذا دا خبره کول چې عدل سره نشي کولای، نو لہذا تعدد منع شو، نو دا خبره غلطه ده. تعدد په دې عدل موقوف نه دی. تعدد چې په کوم عدل موقوف دی هغه سره کولای شي. هغه څه دی چې فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه. هغه عدل ظاهری دی، په رویه کې عدل، په انفاق کې، په قسم کې، دا عدل مراد دی او دا سړی کولی شي. او چې کوم د سړي په استطاعت کې نه دی نو هغه باندې تعدد موقوف نه دی. خو دغسې عدل چې کوم لن تستطيعوا ان تعدلوا، دا غیر اختیاري عدل، دا خو یوازې په ښځو کې نه، دا خو په اولاد کې هم تقریبا ناممکن دی. د یو پلار بچي، د یو مور بچي، خو څه ډېر زیات خوښي او څه کم خوښي. چا سره د زړه تعلق ډېر وي او چا سره کم وي، حالت کې خفه کېږي په ټولو، تعلق هم ورسره وي او بچي مې ټول. نو که څوک دا وایي چې دا چونکې تعدد د ښځو د وجې نه دا سړی دا چل کوي، ورنه دا هسې وایي چې دا بې اختیاره، دا په اختیاري دی، نو دا په دې اولاد کې ولې دا غیر اختیاري شی؟ اولاد کې ولې د هغې وجه دا ده چې بعضې اسباب داسې وي چې د هغې په وجه باندې څه توجه پیدا کېږي. نو د دې مطلب دا نه چې بعضې بچي خوښي، نو د هغې معنا دا شو چې بل بچی خوښ نه وي یا هغه بدې شي، خو یوې زیات خوښي بلې کم خوښي، او د هغه زیاتو خوښېدو دپاره به څه وجه. لہذا دا اعتراض غلط دی. دویمه خبره دا ده چې څنګه تاسو ته پرون ویلی شو چې عدل په هغه ځای کې کېږي، بلکې د عدل پوره امتحان په هغه ځای کې چې کوم ځای کې یو طرف ته محبت زیات په هغې کې شامل وي، نو هلته د عدل زیاته پته لګي چې د دې باوجود چې د زړه محبت دی، خو د هغې باوجود هم ته به عدل کې په رویه کې یا د څه په ورکولو کې یا د هغه په حق په ادایګۍ کې به بیا هم عدل کې. د دې وجې نه قرآن مجید بیا وروستو د دې تفصیل کوي. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم. د دې آیت پوره تفصیل بیا هلته ده چې دلته سړی عدل کوي نو بیا به هغه عدل برقرار ساتي، ځکه چې په هغه عدل کې هم دا خبرې شاملې دي. هلته علی انفسکم دی، د خپل ځان سره خو د سړي مینه وي، او الوالدین د مور او پلار سره نو هلته هم مینه وي، او الاقربین یا د خپلوانو سره نو هغې کې مینه انوال ده. او ان یکن غنیا او فقیرا، کله مالداري نو د هغه روب یا د هغه نه طمع یا د هغه څه لالچ دا مخې له راځي، او فقیرا کله په هغه باندې غریبي نو هغه ترس مخې له راځي. نو دا د هغې مزید تفصیلات. نو هلته به سړی عدل هله کوي او هغه حکم باندې به عمل کوي، نو د هغې حکم باندې د عمل کولو تربیت ورته دلته زده کوي. دا د هغې ربط شو.
ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وصینا تاکیدی حکم کړو مو هغه کسانو ته چې هغه ته کتاب ورکړی شوی دی تاسو نه مخکې او تاسو ته دا تاکیدی حکم دی چې ان اتقوا الله، د الله تعالی نه ویریږئ، الله نه ویریږئ. یو د قرآن اصطلاح ده چې هغه تقوا ده، یو د عیسائیت اصطلاح ده چې هغه رهبانیت ده. ورهبانیة ابتدعوها ما كتبناها علیهم. اگر چې عیسایان اوس د اسلام د دې خبرې په مقابله کې هغه وایي چې نه زمونږ د عیسائیت بنیاد پر رهبانیت نه ده، حالانکه دا خبره غلطه کوي چې قرآن وایي چې رهبانیت دی په دې کې، نو دا دې مني بیا رهبانیت پکې شته. رهبانیت څه ته وایي؟ نو د رهبانیت بنیادی معنا ده رهب یری ته وایي. نو رهبانیت معنا دین خوفزدگی یا دین خوفزدگان، هغه دین چې د هغې بنیاد په یره دی صرف، یا د هغې خلکو دین او د هغې خلکو نظام او مذهب چې هغه یریدونکي دي. یریږي څنګه یریدل دا یهودي عیسایان دې نه یریدل چې دا خلک چې کومه معاشره کې مونږ اوسېږو دا خلک به مونږ هم په ګناه کې اخته کړي. نو دې علاج دا دی چې دی چې تښتو دی. حالانکه قرآن ورته وی ابتدعوها دا بدعت دی، دا دې د ځانه په دین کې جوړ کړلی، دا د اسلام طریقه نه ما كتبناها علیهم، دا په مونږ فرض کړی نه وه. مونږ په دا فرض کړی وه چې نه دغه ځای کې اوسېږئ او د دې باوجود به خپل دین بچ کوئ. د میدان نه تیښته ګټه نه ده. کوم چې د مقابلې میدان دی چې میدان ته پرېږدې نو دې معنا ده تا ګټه ونه کړه، تا خو خولې وبیلله. او که ته وایې زه کمزوری یم نو د دې کمزورۍ باوجود هم هلته پاتې شو. ها داسې صورتحال بیا کېدی شي څنګه چې اصحاب کهف وکړی یا قرآن مجید یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نعم صوامع المؤمنین بیوتهم، نعم صوامع المؤمنین بیوتهم، د مؤمنانو دپاره صومعې او ګرجې یا د خلوت کوټګۍ دا د دې کورونه دي، دا ولا ډېر ښه ځایونه دي. نو امام ابن جوزی رحمه الله زاد المسیر کې او نور تفسیرونو چې څه کړي دي د هغې پوره مطالعه چې وکړي نو ذهن ته دا خلاصه راځي. والله تعالی عالم. خو ما په ذهن کې چې غور کړی دی نو هغه دا خلاصه ذهن ته راغلی چې اول خو د اسلام تعلیمات دا دي چې میدان کې ودرېږه، علم هم حاصله وه او میدان کې مقابله هم کوه، او چې ته د خپلې تجربې په نتیجه کې په دې پوه شې، د خپلې تجربې په نتیجه کې په دې پوه شې چې نه اوس خلک واز نصیحت نه قبلوي، بلکې الټه دا خبره ده چې ما به په خپله لاره راواړئ. نو بیا د هغې نه بعد دویمه مرحله چې په اسلام کې ده نو هغه بیا دا ده چې بیا کور کښېنه، خپل کور کې کښېنه. نو کور کې د کښېناستو فایده به دا د غار په مقابله کې او د ځنګل په مقابله کې به د کور د کښېناستو فایده دا چې په کور کې خو د بچي به نو هغه بچو سره خو به تعلق وي کم از کم، او هغه تکلیفونه به هم درته نه وي چې کوم په غار کې درته وي او په ځنګل کې درته وي. ډېر یوازې والی به هم نه محسوسوي او کېدی شي چې هغه نور څوک تربیت نه لري خو خپل بچو تربیت خو به وکړي. نو چې بیا دلته به د کور کې هم ته پوه شي چې نه کور هم صورتحال خراب شو، او دلته هم خطره ده د دې خبرې چې دا بچي الټه ما خراب کړي. او بچی کله سړی خرابوي که نه قرآن کې سورت کهف کې چې وایي چې فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا، یرهقهما هغه ځای هم سم زده کول غواړي. هلته په دې ارهقه یرهقو کې غټه مطلب دی. مطلب یې دا دی یوازې مینه نه، هغه بچی مجبورول کوي. هغه بچی کله دومره نازبین شي چې هغه پلار نیکه په دې مجبوروي. یو حدیث هم په دې مضمون باندې شته، مضمون باندې چې قیامت کې به داسې خلک راشي چې نیکۍ به یې ډېرې کړي خو اکل عیاله حسناته، اکل عیاله حسناته، نیکۍ به یې ډېرې ګټلي خو بچو به ترې خوړلي.
ځان لپاره به ګناه نه کوي خو د بچو نه به مجبور شي هغې لپاره به ګناه وکړي ځان لپاره به غلطي نه کوي ځان لپاره به حرام نه کوي په ځان له ګزاره کولی شي خو بچی پې غالب دی نو هغه له حرام او حلال هر څه رانغاړي نو نیکۍ یې کړي دي خو بچو یې وخوړی نو چې داسې صورت حال چې ته پوهېږي چې دا بچي مې اوس خرابوي نو بیا له دا یې نه پس بیا تخته بیا ځنګل ته ځه نو دا درېیمه مرحله ده د ځنګل مولوي صاحب دلته دا درېیمه مرحله ده بیا چې هغه ځنګل ته راغله هلته بیا ګډې بېزې ځان له واله وګرځه بس بیا هېڅوک هم نه دي پکې نو دا مرحله کېدی شي خو دې مرحله کې دا خبره ذهن کې وساته چې ما څومره مطالعه ده نو د هغې په نتیجه کې دا ده چې په دې کې به د چا باندې اعتماد نه وي دا به نه وي دا دلیل نه دی فرض که سبا له تا ولیدم چې زه ځنګل ته لاړم چې زه ځنګل ته لاړم نو تا دپاره شریعت دا جایز نه ګڼي چې ته وایې چې حنیف صاحب ځنګل ته لاړ نو زه هم ځم نه ته به نه ځې کېدی شي چې زما څه کمزورۍ داسې وي یا زما هغه طرز زما هغه انداز د دعوت او د تبلیغ داسې و چې د هغې د وجې نه دا مسله ډیزې ته ورسېده ستا انداز به د هغې نه کېدی شي چې ښایي نو دې کې به دا نه وي چې ته دې بل سړي ته ګورې چې هغه لاړ نو ته به هم ځې داسې به نه وي چې ټول خلک لاړ نور خلک به هم ځي دا د سړي انفرادي عمل دی ځکه چې هغه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د مفرد په صیغه باندې کړې ده اذا رأیت شحا مطاعا وهوا متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك حال د پیغمبر ټول امت ته خبرې کوي نو د اجتماعي د جمع په صيغو کوي نو زما رائے دا ده والله تعالی اعلم او زه په دې کلک په دې باندې مطمئن شرح صدر مې په دې شته چې که زه په دې پوه شم چې فلانکی سړی ډېر لوی عالم دی خو هغه په دې پوه شي چې دا دور د دې خبرې نه دی بهی لاړه دا خلک خبرې نه اوري نه زده کوي او الټه مونږ خرابوي نو زه به دا نه وایم چې هغه فلانکی چې دی هغه دا احساس وکړو او په دې پوه شو چې مونږ خرابېږو نو ځنګل ته لاړه نو زه یا هغه کور ناست دی زه دې م کور کښېنم ځکه دا د هغې یو مرحله ده تا ته ما پکې روایت پیش کړو د امام ابن جوزي رحمه الله نقل کړی نعم صوامع المؤمنین بیوتهم او کېدی شي که خطا کېږم نه نو تفسیر قرطبي کې به هم چېرته به لیدلی خو داسې لږ مې خیال کې راځي نعم صوامع المؤمنین بیوتهم د مؤمنانو دپاره دا کورونه دا د هغې د خلوت کوټګۍ دي دا مرحله که نو داسې زموږ دوستان شته ما ته معلوم دي او چې لاسي بابا خو د ډېر وخت نه پکې ناست دی په کور کې او حالان کې هغه علم هم دی او هغه تقوا هم ده او ډېر پاک سړی او ډېر نیک سړی صالح مجاهد سړی دی په کور کې هم جهاد کوي غریب لګیا دی نو هغه چې ناست دی نو دې معنا دی زم کښېنم کور کې نه زه به دې ته ګورم چې آیا ماله کور کې ناستل ډېر ښه دي که نه دا بار کار کېږي نو کېدی شي هغه دې نتیجې ته رسېدلی دی زه به لا نه یم رسېدلی ورته یا به بل سړی سبا راپاس یا به ځنګل ته لاړ شي و چې لکه خلک نه مني خبرې نو زه به وایم چې یاره چونکې هغه وایي چې نه دا نه ده دا به زه په خپله ګورم دا مې ته ځکه ووایي چې دې خبرو کې به ته به په خپله په خپل میدان کې معذرة الی ربکم به ځان له په خپله ګورې ته په خپله باندې دا تجربه کې ځکه خو حدیث کې دا راغلي هغه مشهور حدیث دی چې تاسې په جنازو کې وایې او اورئ چې وعن علمه فيما عمل فيه تا نه به ستا د علم تپوس کېږي چې تا په هغې څونه عمل وکړو ما نه به زما د علم تپوس ما نه به ستا د علم تپوس نه کېږي تا نه به زما د علم تپوس نه کېږي نو دا هغه قرائن او شواهد درته ما وې خو دا خبره چې عیسایانو د خپل دین بنیاد پر رهبانیت کېښودو نو دا هغې نه مني هغې څه وایي عیسایان وایي زمونږ د دین بنیاد پر رهبانیت نه دی زمونږ د دین بنیاد په محبت دی زمونږ د دین بنیاد په محبت او زمونږ خلک هم ډېر زیات متاثر کړي دي
نو هغه وایي چې یاره په هر معامله کې د محبت لفظ وایي، الله او رسول سره محبت، پیغمبر سره محبت، اطاعت د محبت په بنیاد. نو دا قرآن واضح کړی ده چې قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني. محبت پټ شی دی او اطاعت او اتباع واجب ده، دا ښکاره شی دی. نو که ستا زړه کې محبت وي او ته وایې زما زړه کې محبت دی، الله محبت معلومیږي نه داسې، دا ته دعوه ده. ښکاره شی چې دی هغه اتباع او اطاعت دی، او اتباع و اطاعت کې فرق معلوم دی. اتباع و اطاعت کې فرق زده کوه. اطاعت دې ته وایي چې د امر په نتیجه کې چې درته وایي کوه نو کې، چې درته وایي مه کوه نو نه کې، دې ته اطاعت وایي. او اتباع دې ته وایي چې هغه ته ګوره چې څه کوي هغه کوه، ورپسې ځه، نو دا اتباع ده. نو د پیغمبر اتباع هم لازمه ده او د پیغمبر اطاعت هم لازم ده. څه آیاتونو کې الله تعالی د اتباع خبره کوي، فاتبعوني يحببكم الله، دلته د اتباع خبره، او ډېرو آیاتونو کې د اطاعت خبره کوي، ځکه چې اطاعت ډېر اهم دی. اتباع چې دی دا د اطاعت د هغې یو اصل شی اطاعت دی. دا اتباع دا حکم هم دا اطاعت کې شامل دی. نور دا هغې دا دین چې دی دا په یرې په بنیاد دی، ځکه چې په عیسایت کې، په عیسایانو کې چې کوم نږدې خلک و عیسی علیه السلام ته، دې کې تفسیر قرطبي د سورة الحدید کې ډېر ښایسته بحث کړی، ډېر مزیدار بحث. تفسیر قرطبي پسې ګور، نو هغې بحث باندې به پوهېدل غواړي. هغه دا ده چې دوی غوښتل چې د دې خلکو اصلاح وکړي، او هغه اصلاح چې ده هغې دې ونه کړی شوه، نو دوی د هغې عمل په نتیجه کې په دې پوه شو چې دا خلک خو مونږ خرابوي. نو د دې یرې په بنیاد باندې هلکه دا تشه یره وه، که دې سره هغه امید وی نو بیا به داسې چل نه وی. څنګه چې مونږ ته قرآن او سنت تعلیمات دا دي چې یره هم ساتئ او امید هم ساتئ، بین الخوف والرجاء. نو هلته صرف یره وه، او هغه یره دومره زیاته شوه چې یره کېدی شي دا خلک مونږ خراب کړي، دا حکومت هم را باندې غالب شو د بېدینو خلکو، د عوام هم ټول لاړه بېدینه شو، د مونږ خبرې ته څوک غوږ نه ږدي. نو ځای چې غارون ته ځو بیا، نو هغه چې غارون ته لاړل د دې بنیاد صرف یره وه. او دا اوس چې تاسو ګورئ چې په دې خلکو کې دا رهبانیت دا ډېر زیات دی، په دې کې دا د ترک دنیا را تعلیم، دا دین عیسی علیه السلام ته د دې نسبت کوي. نو قرآن خو وایي ما کتبناها علیهم، ما خو به نه لیکلی الا ابتغاء رضوان الله. چې کوم خلکو اختیار کړی نو هغې مطلب پکې د الله تعالی رضا ونه، فآتینا الذین آمنوا منهم اجرهم، نو د هغې ته د ایمان په وجه اجر به میلاو شي. بدعت یې وبخو چې نیت یې ښه نه، الله تعالی خو رحمان و رحیم دی، نو اجر یې وله ورکړو. لیکن وکثیر منهم فاسقون، دغه لار چې بیا نورو خلکو اختیار کړ نو هغې پکې بدعملۍ شروع کړه. هغې چې وکتل چې دا بابا خو هلته لاړه او دا مولوي صاحب او حاجي صاحب خو هلته لاړه غر ته، ځنګل ته، نو بیا به خلکو ته خو خپل حاجتونو د پوره کولو دپاره او د مشکلاتو دپاره خو د چا ضرورت خو وي چې د هغه خواله ورشي. نو خلک به ورتله چې جي باباجي ما ته دعا وکړه، بیا به یې شکرانې وړې، نو چې شکرانې به یې وړې نو هغې خو به رد کولې. نو دې نورو خلکو ته چې وکتل چې هلکه شکرانې او پیسې خو ټولې غر ته ځنګل ته روانې دي، دم د ځانه کش کول او کان جوړ کړو، دم دانه زوړ کمبل پیدا کړی هملته لاړ، وایي زه هم پیر یم. نو چې بیا به هغه خلک نو څه به پکې دل هم لاړل، او کېدای شي ځان له یې داسې کلنډران هم پیدا کړي چې خلکو ته داسې ګورئ چې هلکه اصل بابا دا. نو بیا د هغې نه پس بیا داسې شوه چې تاسو ته به پته وي چې کله تاسو د روم او د ایران د هغه جنګونو تذکره اورئ په تاریخ کې، سورت روم چې کله نازلېده د هغه زمانې خبره کوم، نو چې هغه وخت کې د روم او د ایران کوم جنګونه وو، رومیانو قیصر چې کله د ایران خلاف دفاعي جنگ شروع کو واپسی، نو په هغه زمانه کې هغه پر پیسې نه وې، نه پیسې د دغه نه راواغستې، د ګرجو نه قرض راواغ، او هغې به په سود ورکړې. هلته نه پیسې واغسته، د پیسه دومره ډېره د حکومت خزانه کې نه وي او د باباګانو سره ډېرې وي. تاسو به نن حیران شئ که د دنیا لږ ځان ته خبروئ چې په هندوستان کې دننه چې څومره مندرونه دي او څومره ګردواري دي د سیکانو،
او یا د هندوانو مندرونه دي. د دې مندرونو کې چې دننه کومه سونه پرته ده، کوم هیرې جواهرات پراته دي، کوم قیمتي څیزونه پراته دي، که دا هیرې جواهرات دا سرکاري خزانه کې دا داخل شو نو د هندوستان د 40 کالو بجټ په دې باندې کافي دی او ټیکس ته باندې اجازه نه وي. دومره پیسې د الته په دربارونو کې، په دربارونو کې دومره پیسې. نو دا د بدمت اثرات هم دي او دا رهبانیت اثرات هم دي ټول. نو دا خبره غلطه ده چې پادری کاکا وایي چې زما د دین او زما د نظام بنیاد پر رهبانیت نه دی. پس د ستاره نظام بنیاد هغه وایي دا په محبت دی. دلیل څه وایي؟ نو دلیل دا وایي چې موږ خدای پاک ته پلار وایو یا اب ورته وایو یا فادر ورته وایو. نو سم فادر د دې لپاره مشهور لفظ دی، فادر یا اب. ځکه خو عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وایي، خدای د لپاره هغه فادر او د اب او دا لفظ استعمالي. دا پوپ لفظ هم بابا دی که نه، پوپ یا پاپا نن سبا پلار ته خلک وایي دا ډیډي، دا ممی ډیډي والا. ممی ډیډي خو پیژنې که دا لږه غوڼه د انګریزي زده کړي، بیا مور ته مم وایي او ممي ورته وایي، پلار ته ډیډي وایي. نو دا ممی ډیډي والا پلار ته کله پاپا هم وایي. نو دا پاپا دا پوپ نه اخیستی شوی دی، دا پاپ دا پلار دا د الله دپاره دا لفظ استعمالوي. او په مناظره کې بیا مونږ ته دا وایي چې ګوره تاسو وایې چې الله تعالی صفات مونږ سره ډېر دي، مونږ سره دا یو صفت د الله تعالی چې دی دا ډېر لوی دی، ځکه چې پلار سره مینه ده د بچي، پلار د بچي سره مینه کوي. تاسو خدای ته پلار نه وایې، مونږ ته پلار په دې وجه وایو چې پلار د بچو سره مینه ده. الله تعالی د خپلو مخلوقاتو سره ډېره زیاته مینه ده. د هغې جواب خو آسان دی. جواب یې دا دی چې دا اب د دې لفظ په ځای باندې د الله تعالی دا صفت چې کومې مونږ ته عام ویلی دی چې دا هر چا په ژبه دی، څه دی؟ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. نو ستا د دې لفظ اب په مقابله کې د مونږ سره د الله تعالی کوم صفت د الرحمن او الرحیم دی، دا د هغې نه ډېر زیات اوچت معنی والا دی. ولې؟ کله کله داسې هم کېږي د ته ویل غواړي چې تا ته په دې ټایم کې کښېنه چې ټایم کې کېږي دی به شي خو ته پته ده چې دا ټایم کې وشو. نو الرحمن الرحیم دا لفظ چې دی او د دې دا معنا چې دا د اب په مقابله کې ډېره زیاته وسیعه ده، ډېره زیاته وسیعه. او د هغې وسعت دپاره دوه اشارې کافي دي. یو دا چې د پلار محبت چې دی د بچي سره، هغه محبت کله کله د بچي دپاره مضر کېږي. او د پلار نه زیات محبت د بچي سره مور کوي، هغه مور هغه محبت هم وله مضر شي. کله ما ته د خپلې مور یو خبره یاده ده، دا خبره به یې کوله الله تعالی دې وبخي. وی ما ته به خپلې نیا وی چې دا په سرو غرمو چې په دې پټي کې یې وکړي دا د مور نازبینان دي. خبره ډېره ساده انداز کې به کوله چې دا په دې سرو غرمو چې دا یې وکړي په دې پټي کې دا د مور هغه نازبینان. نو چې د مور واقعي نازبین شي، دا د دې نیکونو نه د انوسي کله نازبینان شي، دا پلاران هیله کوي وایي دا بابا نازبین کړی دی ټک کار نه کوي اوس او یې قارېږي ورته مه. نو د انسان دغه محبت چې دی کله کله د هغه بچي دپاره مضر کېږي. او د الله تعالی د رحمان او رحیم صفت چې دی دا خیر او خیر دی، دې ګډ سره د شر څه پهلو شته نه.
دویم دارا چې د پلار د محبت سره علم پکار دی، د محبت سره د مستقبل علم هم پکار دی. هغه محبت چې هغه د مستقبل علم او د ماضي د علم نه خالی او صرف د حال علم ورسره وي، نو هغه محبت نیمګړی محبت دی، نیمګړی محبت. دا بعضې مشران دا بعضې بچي وایي زمونږ پلار یاره دا ډېر زیات هوښیار وګوره فلانکي ځای کې راله کور اخیستی دی، هغه بل وایي یاره زمونږ هغه سادهګان وو، هغه مولوي صاحب هغه افسران یې خرڅ کړي دي. نو دې مطلب دا دی چې دا د مستقبل علم چا سره نه وي. او د الله تعالی دا د صفت د رحمان او رحیم چې د بنده سره دی، نو د بنده د ژوند او د هغه د فطرت او د هغه د خلقت او د هغه د مزاج یوه پهلو د الله تعالی نه پټه نه ده. او ته چې د اب لفظ وې، نو دې مطلب دا دی چې ته الله تعالی محبت هم هغه دایره کې محدود کې چې په کومه دایره کې د پلار محبت محدود دی، ځکه خو ته د پلار عنوان ورکړې که دې دوه وجوهاتو باندې د الله تعالی صفت رحمت ډېر زیات غالب دی د اب په نسبت باندې. او بل دا چې په اب کې نقصان هم دی، په اب کې د الله تعالی دپاره چې ته استعمالې، ځکه چې په دې کې کم از کم شایبه خو د دې ده لکه ته په خپله په دې غم کې اخته چې ته عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وې، نو دا شایبه په دې رحمان الرحیم کې هم نشته. دا وجوهات. او قرآن د دې دپاره یو عام د رهبت لفظ هم استعمالي، و ایای فرهبون وایي، و ایای فرهبون، لیکن عام لفظ چې قرآن کومه استعمالي چې ګویا کې ته وایې چې دا د قرآن اصطلاح ده، نو هغه اصطلاح د قرآن تقوا ده. نو ځکه بار بار دا وایي چې مخکې خلکو ته موږ دا ویلي وو، د دې معنا دا دی د عیسی علیه السلام باندې چې کومه وحی راغلې وه په هغې کې هم الله تعالی هم دا د تقوا لفظ ویلی و. په خپله سوریانۍ ژبه کې به وه، خو مطلب یې د تقوا دا لفظ. نو ځکه قرآن دا وایي چې نه د الله تعالی اصطلاح د هر پیغمبر دپاره د تقوا او د هغه د امت دپاره. ځکه وایي چې ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم وإياكم أن اتقوا الله. نو استاد دا د اسلام اصطلاح التقوا او دا ډېره لویه ده، ځکه په تقوا کې مثبت او منفي دواړه خبرې شاملې دي. تقوا معنا د اوامرو اتباع او د نواهیو نه اجتناب، دا دواړه پکې شامل. او په رهبت کې خو صرف دا ده چې بس یریږه او تخته ځان بچ کوه، او په تقوا کې د نورو د بچ کولو تصور هم راغلی. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. او الله تعالی غنی دی، یعنی بے حاجت دی. د عام خلکو چې کومه معنا یې زده کړې ده، نو هغه وایي غني معنا بې پروا دی. نو غني خو د فقیر په مقابله کې دی، غني او فقیر د یو بل متضاد دي. نو د فقیر معنا خو پروادار نه، د فقیر معنا خو محتاج دی. چې د فقیر معنا کې محتاج، نو د غني معنا به کې بې حاجت. دا د بې پروا لفظ دا معنا څنګه ده؟ نو بے پروا دا لفظ چې دی، نو دا په ښه معنا کې هم استعمالی دی شي او په بده معنا کې هم استعمالی دی شي. بے پروا معنا دا ده چې ستا بندګۍ ته حاجت نشته او ستا بندګي د هغه څه فایده نه کوي، هغه د څه فایده نه ورکوي، ځکه چې هغه فایدې ته محتاج نه دی. نو په دې معنا باندې خو الله تعالی بے پروا دی چې د الله تعالی خدایي نه انسانانو ته محتاجه ده، او نه د انسانانو په بندګۍ زیاتېږي او نه د انسانانو په بغاوت کمیږي. خو که د بې پروا معنا ته دا کوي چې خلک ورته دعاګانې کوي او خلک پرېږي او د هغه پرې پروا نشته، نو دا خبره خو ته غلطه کوي، دا خو ته غلطه کوي. ځکه چې الله تعالی علیم دی، الله تعالی علیم بكل شیء دی، رحمان دی، رحیم دی، دعاګانې اوري، دعاګانې قبلې ویلې دي درته چې دعاګانې ما نه غواړه. نو څنګه ته دا وایې چې بیا بې پروا دی او د ما پروا نه ساتي؟ او دا چې زمونږ د دې وطن کم دا بېدینه شاعران دي که نه، خلکو ورته ډېر لوی لوی شاعران وایي، خو هغوی داسې په چل ول کې او په طریقه باندې د اسلام پر ټولو خبرو اعتراضونه کوي. هسې وایي چا په عمر په پښتو کې هم څه یو شعر دی چې څوک د جړا نه خبر نه وي، نو هغه ته د جړا مطلب څه. پښتو کې یو شعر چاته ډېره موده مخکې مې وکتلی او ما باندې ډېر بد ولګېده، او دا به د کوم بې وقوفه سړي شعر چې څه به پروا د چا د اوښکو وکړي، چا چې په عمر کې جړلي نه وي. جړلي خو به چا وي، او دا دې څوک یادوي چې چا نه دي جړلي؟ دا څه مطلب دی؟ نو الله تعالی خو د خلکو د اوښکو قدر کوي. الله تعالی خو حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي عینان لا تمسهما النار،
دوسترګری چې هغه ته جهنم ورسره نشي ویلې عین بکت من خشیت الله د الله د يرنه چې کوم سترګه جاړي او عین باتت تحرس فی سبیل الله او چې د غازیانو جهاد کې پیره کوي ته څنګه وایې چې دا الله تعالی پروا نه ساتي دا خو ویل نشي چې خدای چرته جوړلې دي نو دا او کله وایي چې یاره بس تا نه یادې نو ته سره یادې فراز دی وایي فراز او فعل دا بل څه شی دی دا بل نو دا جاهلان دي دا وكان الله غنيا حميدا إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين كالله أغاري نتاسو بلريكي اي خلقو ونور خلق براولي تفسير روح الماني وانا دلتا يو خبره کړی ده نو هغه د ما په نس دا ډېره زیاته خوندوره نه ده هغه وایي چې او دارنګ بیزاوی والا وی ویاتی بآخرین مکان الانس دا تفسیر بیزاوی او ویاتی بآخرین من غیر جنس من الناس مطلب دا دی چې تاسو به لرې کړئ او د انسانانو په ځای به بل مخلوق پیدا کړي نو دا خبره دا د قرآن د آیاتونو سره سمې ډېر نه خوري قرآن د آیاتونو سره چې کومه خبره سمې خوري هغه دا ده چې د دې دور انسانانو که تاسو د الله تعالی بندگی نه کوئ نو الله تعالی به تاسو لرې کړي او ستاسو په ځای به نور انسانان پیدا کړي دا خبر په سورۃ المائده کې الله تعالی کړی الته فرمایي چې فسوف يأتي الله بقوم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم پتہ ولګی دا چې دینه مراد دا نه ده چې بل قسم مخلوق به پیدا کی بلکې مطلب دا دی چې تاسو به لري کې چې تاسو د صفاتونه او د خوونه غلط دي نو البته په سورته مائده کې ځکه وایي چې داسې خلق برا پیدا کی چې دا خوونه به پکې نه نور خوونه به پکې هغه نور خوونه سدي چې يحبهم ويحبونه او أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين ويجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم نو خبره چل په دې خوونه کې ده دا مطلب نه دی د انسانانو نه داسې نه ویم چې نشي پیدا کولی خو دا ویم چې مطلب دا نه دی د دې آیت ځکه یو طرف ته قرآن وایي چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم نو احسن تقویم چې دی هغه هم دا دی چې په کوم تقویم د انسان پیدا کړی نو الله تعالی ورته احسن تقویم ویلی دی مطلب دا دی او د انسان ته خلیفه ویلی دی انی جاعل فی الارض خلیفه دا مطلب نه ده په بل مخلوق را پیدا کولای شي خو د دې آیاتونو مطلب دغه نه دی د دې آیاتونو مطلب دا دی چې تاسو خوینه ټیک نه دي داسې خلک به را پیدا کړم چې دایي به دا خوینه نه وي وکان الله علی ذلک قدیرا من کان یرید ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا والآخرة کڅوک د الله تعالی نه دنیا غواړي نو الله تعالی سره دنیا هم ده او آخرت هم ده نو دواړه ولې نه غواړي فعند الله ثواب الدنیا والآخرة پکار دواړه اوس دا د دنیا او د آخرت د خوشاله دا چې دمکی ورکړه چې یشاء یذهبکم ایها الناس ویات بآخرین تا بلری کې نور براوړي دا ځکه ته څه غلط کارونه کوي نو ته غلط کار دا کوي چې ته هغه مقصد نه پوره کوي چې کوم مقصد د لپاره الله تعالی انسان پیدا کړی نو هغه مقصد د بیا دا یا ایها الذين آمنوا كونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على انفسکم تیر کال غالبا یو نیم کال دو کال به کی په دې نت کې یو خبر راغله دا یو تصویر هم راغی په امریکا کې چرته کالج دی نو هغه علمي خلک هلته شته هغه حکمرانان ډېر بیکار دي لکه ټرمپ ته ګوره ټرمپ دی که ډرم دی
نو دا شي نه فوجونه هم ظالمان دي او په خپل نظام ټول ظالمانه نظام دی نو په خپل دی شیطان شاګردان دي ټول. خو څنګه چې قرآن د يهوديانو مبارک فرمایي چې لیسو سوا، ټول برابر نه دي، ندیم ټول برابر نه دي. نو پکې دنه داسې خلک شته چې هغه حقیقت پسند. نو چرته یو کالج یې جوړاو د لا د قوانینو قانون، نو بیا سوچ کړی دی هغې چې یاره داسې چلو کې په دې ټول امریکا کې یو تقریبا 1.5 خواوشا یا 130 یا 150 پروفیسران مقرر کړي دي چې ډېر لوی قانوندانان، او هغې ته یې ویلي دي چې داسې چلو کې چې موږ د دې کالج په دې دروازه باندې لکه موږ چې وایو په دې دروازه باندې موږ یو ښکلې غوندې خبره لیکو غواړو، نو هغې دا وایي چې موږ په یو دروازه باندې ښایسته خبره لیکو چې په ټوله دنیا کې چې کوم لاګي ورځي چې چا دنیا ته قانون ورکړی دی، نو د هغې بهترین نه بهترین قول وګوره چې دا ټول خلک پرې متفقي چې هغه قول موږ دلته د دې کالج پرې دروازه ولګو. نو هغه کسانو بغیر د اختلاف نه د سورت النساء د آیت نمبر 135 کوټ کړی دی، او بیا د دې ترجمه هلته لګولې ده. هغه ترجمه چې لګېده د تصویر بیا ما وکتو چې انګریزي کې ولا ترجمه او د سورت النساء القرآن ورته لیکلي دي، سورت النساء آیت نمبر 135. نو دا بهرحال یو ښه اشاره د دې خبرې ده چې په دروغجنو خلکو کې هم کله کله رښتیني خلک را پیدا کېږي، او د دې خبرې اشاره ده چې قرآن کې چې کوم خپل حقانیت دی نو هغه زموږ د کمزورو باوجود هم خپل ځای نیسي، د دشمن د خولې نه هغه اعتراف راوځي. نو هغه آیت دا دی چې د دې نه ښایسته خبره په دنیا کې چا نه ده کړې، په دې د ټول اتفاق راغی. نه بد دا آیات ولیکې یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. قوامین نه مطلب دا دی چې تاسو هر وخت د دې یاد نه چې په عدالت کې صحیح ګواهي کوئ، نه قوامین په دې ودرېږئ. او شهداء لله معنا څه ده؟ شهداء لله ساده معنا خدا لري، د خدای لپاره ګواهي کوي، لکه خبره د خدای لپاره او ډانګې د ورور لپاره، او ډانګې هم د خدای لپاره او خبره هم د ورور لپاره، د خدای لپاره. نو دا معنا خو ساده معنا ده. خو دویمه معنا د شهداء لله دا ده چې انتم شهداء الله فی الارض، تاسو د هغې خبرې ګواهي کوئ چې د الله تعالی د کومې خبرې ګواهي کوي. نو ګویا کې ته د الله تعالی خلیفه، هغه اصل خبرې ته ګوره، دا زمونږ ترجمې او یا زمونږ دا فکرونه غلط او ګډوډ ولي، ځکه چې مونږ خبره د یو بل سره متعلق، هغه اصل خبرې سره خبره متعلقه کوو نه، د انسان سره متعلق خبرې مونږ هغه خلافت سره لینک کوو نه، هغې سره مربوطه کوو نه. د احکامو خبرې هغه مونږ د توحید سره او د رسالت سره مربوطې کوو نه. حالانکه دا ټولې خبرې یو بل سره چې ته ورته وایې دا انټر کنیکټډ دي، دا دننه د یو بل سره ملاو دي، دې کې دننه باقاعده د یو بل سره دا مربوطې دي. نو دغه ربط مونږ ختم کړو، دا ربط ختم کړو بیا په خبره نه پوهېږو. نو شهداء لله معنا دا شوه چې ته د الله تعالی خلیفه، نو ته دا وګڼه چې دا زه چې کومه ګواهي کوم چې خدای ګواهي کوي، نو به څنګه ګواهي کولی؟ دا بېله خبره ده، د ما علم خو د خدای امر نه دی. خو مطلب یې دا دی چې په دې خبره زه پوهېږم، نو دا خبره به ما څنګه کولی چې د خوف نه به م خالي وې، د تمې نه به م خالي وې، د چا د رو رعایت نه به م خالي وې، د چا د لحاظ نه به م خالي وې، نو هغه خبره به څه وه؟ نو دا دی شهداء لله. او ولو علی انفسکم، چې په خپل ځان ګواهي همدام د قرآن څه په نعوذ بالله داسې ناشونې خبره نه ده کړې. تاسو به وایئ چې په ځان څوک ګواهي کوي، نو بیا داسې چلو کړه زه به ته دوه خبرې وښیم. اولنۍ خبره دا ده چې په دې باندې چې سړی سوچ کوي که نه، دا محدثینو حضراتو چې څه کړي دي، محدثینو دا د جرح او د تعدیل دا چې کوم بحثونه دي، دا بحثونه وایه. زه به تصرف یو مثال وي، د امام بخاري استاد دی علي ابن المدینی، د هغه پلار هم خلکو ته حدیث بیانول. یو سړی راغی او د علي ابن المدینی دروازه یې وټکوله او ورته یې ویل چې علي دا تپوس درنه کومه چې ستا پلار د حدیثو په بیان کې څنګه دی، قابل اعتماد دی که بې اعتماد؟ نو هغه ورته ویل چې یاره داسې چلو که چې ما په ازمایش کې ما چوه، نو د ما د پلار په باره کې د بل چا نه تپوس وکړه، ما نه ولې تپوس وکړه؟ هغه به امتحان تپوس
بیا ورته وایي چې داسې چلوګا چې د بل چا نه تپوس وکړه وایي ستا نه تپوس کوم وایي زما نه تپوس کې زما د پلار په باره کې چې دی په حدیثو کې څنګه دی نو ستا بیا ورته وایي داسې چل دی چې دا د دین معامله ده د دنیا معامله نه ده او زما پلار زما په نسبت باندې قابل اعتماد نه دی د هغه نه حدیث ما اورم ته به د خپل پلار په باره کې وایي زما پلار قابل اعتماد نه دی او خلک لګیا دي په حدیث باندې اعتراضونه کوي محدثین داسې دی او دا حدیث پلان کې دی او دا داسې دی او دا خو خلکو د یو بل نه اورېدلي دي او دا په خدای خبر کم دی ته رسېدلي ته خو د سره د دنیا د حل نه خبر ته خو د اتي په وخت کې ودې تا ته پته نشته چې محدثین او د دې لپاره کومې قربانۍ کړي دي د ټولو نه ذهینان خلک په دنیا کې د ټولو نه ذهینان خلک هغه دا محدثین او دا فقهاو چې چا قرآن ته سنت ته او دین ته د ځان وقف کړی دا ټول دنیا د ذهینان خلک دا چې په دنیا کې نور خلک وي نو هغوی به بیا دا چې بل چا سره وی نو خدای خبر چې څه به یې کول او ته وایې چې ګینې دا چېرته کې لکه زمونږ پر وطن کې زه چې مدرسې ته په خپل رالم ما ته یاد دي نو ما د سکول هېډ ماسټرونو ما ته ویې لکه ته خو نه شلې نه چاړی نه ړوندې نه ګوډې نو ته ولې مدرسې ته ځي مطلب یې دا چې مدرسې ته به هغه څوک ځي چې یا شلی یا ګوډي یا ړوند نو هغې به تعجب کوو ټول راپسې راغله مونږ جرګه راغلې وه کور ته او د ما پلار ته خدای دې وویل دا بچی دې مدرسې ته ولې لاړ وایي په خپله خو ختلی ما خو نه دی لیدلی وایي دا ترې وباسه وایي دا په سکول کې ټول تکړه دی او قابل دی او دا دی او دا دی نو دا ته ځي هلته دغه ته نو وایي داسې ته چاړه خو نه یې دا ته دروغجن ته نه پوهېږې دی نه خبره چې په دنیا کې دا د الله تعالی یو نظام دی چې دی دین ته د علم ته هغه چا ځان وقف کړی ټول نه ذهینان خلک دی ته راغلي دي دا و ما د پرستۍ دنیا شو نو اگر چې هغه خلکو کې مو ذهینان راځي واپس او واپس راځي و یاره موږ دا زده کوو موږ داسې ډېر ولیدل چې سپین ګیري دي او د دې جدید علومو کې ډېرې غوطې ووالې او ډېرې غوپې پکې ووالې اخر په دې پوه شو یاره علم مخکې ورځ کې په پېښور کې یو ډېره لوی یونیورسټي ده نو هغې ما ته دعوت را کړی نو ځان ته لاړم نو تقریر مې وکړو اسلامي قانون باندې بیا ناسو چیمس کله او د هغه طالب علمان سټوډنټان هم وو هغه استادان یې پروفیسران هم وو یو هلک پکې پاسېد ما ته وایي چې سر زه په دې پوه شوم چې دا علم چې دی دا په قرآن او حدیث کې دا تاسو چې کوم وایي او دا زموږ دا تشه موږ له دوکه راکړي دا خپل استادان به مخکې وي دا موږ له تشه دوکه ده وایي دا هسې موږ اړته پړته کوي دا سین هم پورې راپورې کوي دلته علم شته نه یو تقریر نه به خبره پوه شو ځینې خلک زر پوه شي ځینې خلک زر پوه نه شي امام محمد رحمه الله چې جامع صغیر لیکلی دی جامع صغیر جامع کوي دا امام ابو حنیفه رحمه الله املاءات دي که نه نو یو یهودي هغه د امام محمد دا جامع صغیر کتاب وکړ ورکوټه کتاب دلته اوس ما سره راوړی یم ځان سره په دنیا کې په انټرنیشنل لا باندې د ټولو نه اولنی کتاب دی خلک دا اوسني خلک یادوي دا چې ته په انټرنیشنل لا ټولو نه ډېر لوی ماهر وی د هغه نه 800 کاله مخکې امام محمد رحمه الله دا کتاب لیکلی چې د اسلام بین الاقوامي قانون څه دی نو دا جامع صغیر یو یهودي وکړه نو هغه یهودي چې داسې کتاب راواړه ویې کته نو یو جمله یې ویله وی هذا کتاب محمدکم الاصغر فکیف بکتاب محمدکم الاکبر وی دا خو ستاسو د هغه وړوکي محمد کتاب دی امام محمد خو محمد دی وړوکی محمد دی پیغمبر هم نه دی او صحابي هم نه دی وی چې ستاسو هغه ورکوټي محمد کتاب دا دی نو فکیف بکتاب محمدکم الاکبر ستاسو چې هغه لوی محمد دی صلی الله علیه وسلم د هغه کتاب به څنګه او هغه کلمه ویله مسلمان شو یو انګریز ما کتلی دي چې ډېره موده مخکې مې په تاریخ کې دا کتلي دي چېرته چې هغه امام ابن تیمیه رحمه الله سیرت کتلی دی نو هغه وایي زه په دې وجې مسلمانېږم چې ابن تیمیه مسلمان دی بس ما د ځکه چې دا د عقل بادشاه چې دی دا څومره هوښیار او دا دومره پوه او دا دومره لوی علم والا انسان چې دی په محمد صلی الله علیه وسلم اعتماد کوي نو زه به پې ولې اعتماد نه کوم ولې به په اعتماد نه د سن 60 په زمانه کې په برطانیه کې یو پروګرام د دنیا نه دا ټول علما راغوښتي وو دا پوهه خلک راغوښتي مسلمانان او غیر مسلم نو چا کوم کس پکې شریک وو هغه په خپله ما ته نه دی ویلي خو ما ته بل چا وی چې هلته دا اعلان وکړو
چې د اسلام خبره کوي نو کوي، خو د حضرت عمر خبره نه بغیر ماینس عمر به پکې نه یاد وشي دا یې نه علاوه وي چې چا به خبره کوله نه عمر خو پکې ما یاد عمر خو داسې دی چې هغه خو کار شو کومني هغه په وینا کې منلو کې خبره نشته عمر نه علاوه نو ما چې ځان ته ویل ما به ته ویل چې دا عمر ستاده مذهب استاد دین د عمر چا تربیت کړو دا عمر رضی الله تعالی عنہ چې عمر دی او تم وې چې دونه دی چې دا ځاسم منم تیرا ته مو وایي پیژن دغه نه علاوه را خبره کوم نو د حضرت عمر نه علاوه ته خبره کوم نو دا خبره هم ته کوم کنه د حضرت عمر رضی الله تربیت چا واستو د چا نه تربیت واستو نو بهر حال دا اسلام هغه حقانیت نو ولو علی انفسکم ولو علی انفس دا مې ته زمینی خبره وکړه دا خبره د علی مدینی مې راته کوله د پلار باندې گواہی کوي په پلار په خپل ځان گواہی ته په ځان گواہی نه په ځان حضرت معاذ اسلامي گواہی نه وکړي حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ په ځان گواہی نه وکړي هغه مدیه چې هغه په ځان گواہی نه وکړي نو دا مثالونه داسې په هوا کې خبرې کړې دي دا عملاً موجود دي ولو على انفسهم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا دا یو بل تصور دی د خلکو چې مالدار دی نو داغه مرغوب شي داغه په خلاف خبره نشي کولای و یاره دي سره مالدار سره دی داغه خلاف خبره څنګه او بل طرف ته بل څوک را پیدا شي هغه و یاره دي زه خو د غریب مرګره ما بچ غریب زه دې ته نه ګورم بس خو د غریب مرګ ته غریب هم کله کله ډیر جاته کوي د خواري پښو لا بدی نوکاری د خواري پښو لا بدی نوکاری غریب چې کله راشي نو نه ډیر دان ډیر رواني ته دې ته وګوره غریب دی او د مالدار کله کله په غریب باندې ستړو وسوځي دی او بدل داس ستنوي چې حیران به زه لطیفه ویم دې مرګرو ته هغه کوم ته مرګره کې اوسېدو مردان ته ناراتنه منو دا امون موسم نو غاړې والا مې ولید په سور نور ولاړ الکو جوان الکو نو اسلامي په مو جوان الکته غلا نه کوي درو نه وي دارکې نه کوي قتلونه نه کوي او تعالی وسره ده ادلا سو تعالی او په سور غرنو ولاړ دی او دا امونه يخودي دي نزلمي په اوسه د متراک لکه 15 کیلومتر اواز مې دا وال او چې قتل مې وتر المزیدار ډېر مزیدار نو اړو سره مې ته ما زه راکې چې دا مزیدار نه دی راغلی چې کور ته مې راوړو تاسو یقین وکړئ وړو راته وی چې دا د څنګه راوړو اشه دلته څه درک کوم اشه څنګه پیسې به ورکړم و چې بده کو یو دا نه خوراک نشته یعنی چې کوم ډیران ته د ګرځولو هغه په کې دنه پټي خو دی او هغه مال به وته کرا کړو ما دا غینه پس ما وی چې دا خبره چې زما په ذهن کې رااله نو دا تصور د ګناه به والله عالم چې زکو چې الله تعالی خپل بندگان خپېجن الله تعالی خپل بندگان پیژن نو بس پیژن نو دې پیژن دې کارتا والا کړو دې پويګو کاري پويګو هوته دا سمکه وجه ته وی یاره دا اوس ګوره د سره زیاتې دی چې د په سور نور ولاړ دی تا ته دا وخو د لږه دا د سور نور د پاره خو دا په سور نور خو د لاسو نه پکا دا چې په سوري وی چې د بس کوله دا په سور نور دا کار یو دا چې په سوري وی او دماغ ښه کار کوله نو چې د بس کول بیا نو ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما انا ما ذكر ما يجب دي آيات پوه شو فالله اولى بهما الله استانه خپېږي ها دا مطلب نه دی اسنه چې ته چې وس خو ته د غریبانو په باره خلاف خبره دی وکړه مدد سره کوه کنه خیراتي پیسې ولا ورکړه بل خو سودا دې ته اله نو ګوره وته چې صدر درکې ها فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا فلا تتبعوا الهوى وقت العدل عدل او د انصاف خبره جراشي نو هغه وخت خواهشات طرف ته کی او فلا تتبعوا الهوى زکه چې مخافه الله تعدلوا بیا عدل نکي من الله تعدلوا د خواهشات په وجه باندې د عدل نه بند نشي دویمه خبره ذهن کې دا کینوا چې د تمامو غیر اسلامی نظریات او بنیاد په اتباع خواهشات ده په اتباع هوا ده دا چې دی رشد لازم وای چې عقل ده وقل ده عقل مزدور ده ابل ورته ته په ورانو درسونو کې خبره کړو چې عقل مزدور ده دا نفس مزدور کړي
چې قلب مزدور نه کړي نو عقل نفس مزدور کوي بیا نو د دې تمام غیر اسلامي نظریات او بنیاد هغه په عقل او په رشنل باندې نه دی هغه بنیادی تور باندې پسه دی په اتباع هوا دا د خواهش تابعدار تاسو ګورئ نن سبا چې څه شي دي ولا اضلنهم ولا امنينهم نو دا د خواهشاتو اتباع کوي او ان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا وان تلووا لي ستوي لي ټال مټول ته وي چل ولته وي کله کله سړی گواهی نه کوي نو دا تعرضو ده او کله کله گواهی وکي او په گواهی کې دن نسی چل کی وي بيزي په برا کې هو پچي بپکی نو په ورکی هو پچي پکی دا شی او قسم لا گواهی بدلول کی دا شی خبره بدلول کی مثلا دو فریق دي او د دوه فریقانو په دې ځمکه جګړه د راځي و یاره چې تاسو له انصاف خبره کوم یاره دا جی دا خو د دې مولوی صاحب دا خو ځکه د بل چا په کې د تر د زوی دعوه پیراره نو سي موارد مطلب دا دی چې اصل په تعالی درکړه خو مطلب دا دی چې بل تر زوی ته خبر شي وي نه د پکې عمر له ما په کې زیشته دا مې تاسو یو مثال وای نو دا کله کله سړی گواہی کوي خو په گواہی کې دنه ډنډماري غل چل ورزي ورانه ولا ورزي په گواہی کې دنه دا خبره وکي چې بیا رښتو پته ولګي خلک په سوچ کې چاله کده خبره د فزمو فکر نه پکې دا پکې دا چل نو فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله مؤمنان تاسو مؤمنان شئ نو ساده معنی خدا دا واضح معنی چې مؤمنانو تاسو د ایمان تقاضې پوره کړئ او دا معنی هم دا چې په خلی باندې ایمان راوړل نه په ځړ کې ایماندار شئ چې انفرادي ایمان هم راوړل نه اجتماعي ایماندار شئ انفرادي تور باندې د ایمان خبره کوي او اجتماعیت هم د ایمان مطابق نه ده دا ټول خبره پکې شامل دي او دا رستنه خبره ته پکې ګوره ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا مخکې سورۃ بقره کې یو آیت تیر شوی سورۃ بقره کې نو هغه کې دا چې ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نو دا ځینې خلک په دې زمانہ کې دا گمراه راځي وایي چې هغه ځای کې خو الله تعالی وایي چې مؤمنان يهوديان عیسایان صابئان دا ټول په سملال البته صرف د ایمان بالله او یوم الاخر ذکر کړی دی رسولانو ذکر خو پکې نشته هغه ځای کې د رسولانو ذکر نشته تاسو راوړل کوم نمبر آیت چې بیا وایي چې دا آیت نمبر دے 62 ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نو دی وی چې ګوره به دې کې ایمان بالرسول نشته او دا اختلاف د ایمان بالرسالت نه جوړ دی اول ته قران دا وی دا ټول مذهبونه والا په حق دي خو چې ایمان بالله لري او بالیوم الاخر لري ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين نو دا ټول سدي من امن بالله واليوم الاخر چې الله مني او اخرت نو بس وعمل صالحا او سم کارونه کوي نو فلهم اجرهم عند ربهم نو تور توایا چې دلته قران مجید دا تفصیل وي قران مجید يفسر بعضه بعضا قران آیاتونه د یو بل تفسیر کوي د یو بل تکذیب نه کوي نو آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل نګور دلته یو طبيعه د آخرت خبره پای کې نه ده کړې او د رسولانو خبره ورسوله ویل دي لكن النبي عليه السلام نه علاوه باقي رسولانو تذکرہ نشتا خو چې دا بل پهلو ولا بیانې نه بیا سوی وته په دې مثبته کې هغه نه دی ویلي او دا منفي پهلو چې ولا بیا بیانې نه سوی ومن يكفر بالله
وملائکته، دا و په معنا د او دی. څوک چې الله نه مني یا ملائک نه مني، وکتبه یا کتابونه نه مني، ورسوله یا یو پیغمبر نه مني، والیوم الاخر، فقد ضل ضلالا بعیدا. نو دا ضلال بعید دی، دا کفر دی. دا مطلب رستو بیا دی آیت کې ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. دا خلق چې د کافرانو سره ډیر نږدې کیږي او کافرانو ته دوستان وای، نو دا ولی یبتغون عندهم العزه، دا غي په خوا کې یعنی دا غي په تهذیب په لولو کې د تسان خخ کاری. هاجي یاره وای زما انګلیش سټایل دی، وای انګلیش سټایل می خوخي، زما د ژوند سټایل، زما لایف سټایل پلان کې دی. نو دا په دې فخر کې چې زما لایف سټایل د انګریزانو دی. نو انګریزان په ولاړې متیازې کوي، نو تم په ولاړې متیازې کوه. د بلوچستان ته ځکه تلم مخکې کلونو کې دا بینک چې ومنو هلته دغه ریویو م کول، اډټ هم کول دا برانچ. نو هلته بیا داسې علما وو، نو خبر شو، نو علما راغله تپوسونه وپوسونه م کول. بیا ما ته وایي چې زه خو چې زه ګرځو به چکرې په لګوو چې کله وزګار. نو بیا لطیفې ویلې، نو یو مولوي صاحب پکې لطیفه ویله، وایي زمونږ دلته یو انګریز راغلی و، نو سړی یاد کوي چې ده ته تپوس وکړو، ساده سړی وایي چې هغه هلک ته وایي چې هلکه ته په انګریزۍ کې تپوس وکړه چې تاسو د امریکایان دونه ډېر زیات په دنیا کې مشهور یې، او دا په تاسو کې څه چل یا دونه د دنیا ټوله تاسو نه یېرېږي او دونه قبضه کړې م ده. وایي هغه دې تپوس وکړو، نو انګریز ورته وایي چې مونږ وخت نه ضایع کوو، مونږ کوم شپه ورځ کار کوو. نو هغه ورته وایي چې لکه څنګه مثلا؟ وایي لکه داسې چې تاسو ډوډۍ ته کښېنئ او راوړئ او دا پلیټونه دي او دا ډونګي دي او دا تقسیمول دي او دا دی او دا دی، او مونږ خو یو سنډویچ دی په دې لاره روان یو، کار هم کوو، او یا ماشین ته ولاړ یو، کار هم کوو، یا کار او بس هغه په لاس کې هغه سنډویچ هم داسې نیولی او خورو ټک ټک باسو، په هغې وخت نه ضایع کوو. وایي هغه ساده سړی و، بلکل بې تعلیمه. وایي هغه ورته وایي چې تپوس ته وکړه چې متیازو ته وخت ضایع کوئ، متیازې په روانه کوئ که کښېنئ به؟ وایي هغه وایي چې نه متیازو ته خو کښېنو. وایي زه دا ستاسو نه خو زمونږ خره ښه دي، دا بوجې هم په شایي او متیاز هم په روانه کې کوي، یا خو ډېر کار کوي. زمونږ خره ستاسو نه ډېر کار کوي، بوجې هم په شایي، متیازو ته هم وخت نه، متیازو وخت سره نه، متیازو د ځان له وخت نه په روانه کې متیاز دی. ساده سړی و، داسې سادهګان ښیي. نو ایبتغون عندهم العزة، د هغې په سټایل کې دله دا چې دا جیده او هغه درنه د ډومور مت هغه وایي تاسو ته پته ده په دې کوم ملکونه چې دا مسلمانان په کومو انګریزانو ملکونو کې اوسېږي، نو د هغې ټولو مسلمانانو د هغې ملک دا په امریکا کې هم دا ګیله ده، دا په برطانیه کې هم دا ګیله ده، دا په هر ځای کې دا ګیله ده، هغه مسلمانانو نه کوي. څه وایي؟ وایي تاسو زمونږ په دې سوسایټۍ او زمونږ په دې معاشره کې زم کېږئ نه، تاسو له پکار دلته اوسېږئ او دا ملک هم خوښ دی او دلته راغلي او بچیم دلته دی او دلته ناست یې ټول عمر دلته یې، نو پکار دا ده چې تاسو زمونږ په دې سوسایټۍ او په دې معاشره کې زم شئ. تاسو زم کېږئ نه، تاسو پکې خپل هغه انفرادیت نه دی، هغه انفرادیت او دا انفرادیت خو واقعي دا خو د مسلمان څنګه زم شي؟ مسلمان سره څه دي؟ مسلمان سره دین دی، پوره دین دی. نور سره هندو که زم کېږي، نو هندو سره دي څه؟ هندو سره څه دي؟ هغه سره خو نظام نشته. نو سیکولرزم یو داسې چترۍ ده چې د هغې چترۍ لاندې یهودیت هم راتلی شي، عیسایت هم د هغې نه لاندې راتلی شي، هندو مت هم لاندې راتلی شي. څومره نظریات د دنیا چې دي دا ټول د دغې چترۍ نه لاندې راځي. خو اسلام خو چترۍ نه، اسلام لوی اسمان نه هم ډېر غټ دی. نو ته اسمان د چترۍ داسې چترۍ ته جوړولی شي چې اسمان ته لاندې راشي، او دا خو یو اسمان خو نه دی، دا خو تا ته پته هم نشته. اسلام ورې ټولو کائناتو دین دی. نو ته د دې کائناتو نه غټه چترۍ کوم ځای پیدا کړې چې ما ته وایې چې ته پکې د خپل دین ور دننه کړه، دا ته لاندې کړه، ته په دې کې دننه لاندې راشه. دا به تاسو باندې سیکولرزم چترۍ خو ډېره وړه چترۍ ده. اسلام د دې چترۍ لاندې نه راځي، اسلام خو په خپله غټه چترۍ ده، د هغې لاندې ټول کائنات دي. نو دا ایبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. عزت غلبې ته وایي، قوت ته وایي. د دې اردو او پښتو د عزت نه د عربۍ هغه عزت ډېر اوچت دی. نو دا په اسلام بیا ورپسې دا خبره ده
ته به وایې دا خبره د کوم سیاق او سباق کې وکړه نه مې په دې سیاق او سباق کې وکړه چې هغه دې نه پرېږدي ته د هغه عزت ته د هغه په ملګرتیا کې غلبه او قوت غواړې نو د هغه سیستم دې خپل کړی دی او هغه درته وایي زما په دې نظام کې راځم شه او قرآن درته دا وایي چې وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها ویستهزأ بها فلا تقعدوا معهم سوال نه پیدا کیږي چې ته دا په هر مجلس کې ناسې او ته وته کېنې او هغه چې تا ویني نو هغه خبره نه کوي سوال نه پیدا کیږي اب لازما خبره کوي خپل او په اشارات کې خپل خبره کوي او کله کله به تصریحا هم کوي اجي مسلمان ویني نو فورا بس خبره شروع کی او ته چې دا غنه داسې دباو ناشې تل نو ته یاره جی بس دا ځینې مرګره په کې ما ته وي یاره جی یو خبره وکړه خو دې ځله مې ما وی دې په وی چې کې وره لمپې نو هغه یاره دې لمې غوښته چې دا څه خو بس بیا په کلام کې نه ما ته سره وی بیا وای دې لمې په دې لمې داسې جوش وکړو نو بیا په اخر کې بس مې ونه وین نو ستاره جوش کړل څنګه ستاره جوش مو په بیا ته په کلام کې نه چا په بواره ولې چې کې ناست په کلام او بیا ما ته سره وی چې زړه دې جوش وکړو چې دې ونه کړو نو ما ته څه غیرت راته خپل کې به غیرتی راته او هغه خو نه پریدي دا ځکه هغه آیات او دا آیات یو بل سره تړلي دي د پاره مې دا چې وقد نزل علیکم فی الکتاب مخکې سورۃ انعام کې ویل شوی دي چې دا څه باندې کې ور سره سورۃ انعام د دینه مخکې تیر شوی نه دی روان نه خو مکه کې تیر شوی دی کنه سورۃ انعام مکی دی او دا سورۃ نساء مدنی دی الته 68 نمبر آیت کې ویل شوی وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين چې کله تا خلک ویني چې هغه د مو پایاتونو کې دروغجن باسونه کوي او په تکذیب کې باسونه کوي خندا ورکوي کوي فأعرض عنهم مختنا واړه حتى يخوضوا في حديث غيره چې څوک ورېدي دا موضوع بدل کړي نه او که شیطان دنه دایر کینو چې ته یاد شي بیا مکه نو ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم یا وسره نه کینی په هغه مجلس کې مګر چې کوم مجلس کې دا الله او رسول په آیاتونو پورې او په احکام پورې خندا کی کاغذ تا کلاس روم یا الته کلاس روم کې مکه نه بیا پاسته ودرېګا د مخورو دغه ته چا یو خبر را لګلې و دا د نرتوب خبره ده والله علم چې عملاً د څه شی وکړو وې په لاهور کې دا څه شی چې دا د ګستاخ رسول په باره کې خبره و دا مردان واقعا نه و بل مخکینه خبر نو پاره کې دا وشو چې استاد دې نه په کالج کې لګیاله وړو ته وایي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې ګستاخی کې شو کو کینو دا غي طریقه دا نه ده چې دا ورځي او مړې نه نشي دا نه پويږي نو چې نه پويږي نو کنځل کړی دي نو ته خپ مینا پوي کا خپ محبت پوي کا خپ نرمه پوي کا نو دې باندې تقریر کې په کلاس کې لګیا نو پای کې کلاس کې ولک دې رشید را پاسه دلې دې او دته سام یو شو داسې ماړه کنځل کړی دي چې څونه ولا ورتلو نو بدله وسو چې وسور غلې دا بند خپل مرانه شوی نو شکل مران شوی نو مټه او بغډ شوی نو هغه ته دا غوښنه وای چې استاد ته واسه خپکی تا اوس نه وای چې څوک چاته کنځل کی نو هغه ته په مینا او په محبت خبره کی ته جګړه کی خو ما هم تا ته کنځل کړو تا چې اوس مونږ دا تقریر کوو او راته دی چې پیغمبر ته څوک کنځل کی نو ته په مینا پوهه په محبت به پوهه په نرمه به پوهه نو ته ما ته ولې دا څه غوسه شوې تا په مینا او په محبت او په نرمه ولې نه پوهه ولم زکه دې نه پوهولم چې ستاسو خپل مور او خور او خزي عزت تا ته ډېر ګران دی نو په دې خبر شه چې ما ته د پیغمبر عزت دار چا نه ګران دی ته په دې پوه نه وې ما سره په دې پوهولې دا کنټل مې ته زکه وکړ کني ته په بل طریقه پوه دی نه دغه کار کړل کړي کړي دغه کار کړل بهر حال هر چا د پوهولو کل شی بمیچه کنه دا هر چا د پوهولو ځان طریقې کل شی نه بمیچی دا ځینې قاعده د خلکو ته نه ده معلومه الله دې تکرم نو دا فلا تقعدوا معهم
د دې چې څه خبرې اوري که د دې افسانې اوري په هغې کې به هم د اسلام مذاقي که د دې د عام مضامین اوري هم به پکې د اسلام مذاقي که د دې شعرونه او ډرامې اوري هم به پکې د اسلام مذاقي او تا ته وایي زما د معاشرې حصه جوړ شه نو زما خو عقیده ده زه څنګه ستا د معاشرې حصه جوړ شم ستا چې دلته کوم خلک راغلي ما ورته نه دي ویلي زما د معاشرې حصه جوړ شم ته ما ته ولې ویل زما د معاشرې حصه جوړ شم زما په معاشره کې ځم شه فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انکم اذا مثلهم دا خبره چې کوم دي کنه دا اول ځل چې په سورۃ انعام کې دا نازل شوی نو ګوره قرآن سورۃ انعام کې الته مکه کې مهاجرینو ته مسلمانانو ته ویلو چې وسره مکه نه حالانکه مکه معظمه کې کفر غالب پاغه وخت دا ځینې خلک مونږ ته وایي چې تاسو د اسلام مونږ ته د دې خبرې وضاحت نه دی کړی چې تاسو د کوم دی کې په کوم دی کې کفر غالب نو هلته بس تاسو راوي اسلام د سره اړو دا مننه چې ته په داسې غالب کفر کې د تو اوسېږي او په قلاره د پکې ژوند نو وخت تېرې او تعالی د پکې ځان له دین جوړ کی ځان له د پکې فقه جوړه کی چې لکه دا یو فقه پکې دا مسلمانانو د کوم غالب دي او دا بل فقه پکې دا مسلمانانو دا چې کوم سره ډوډۍ خوري او بس نو پراته کې دې ته نه ګوري چې کافر مې په سر ناشته او کې هندو ناشته اسلام هدا تعلیم تعالی نه درک اسلام خو تعالی ته په مکه معظمه کې د سورۃ انعام کې ویلو دلته دغه حواله او دلته بیا دوباره چې کته غالب نو هم په داسې مجلسونو کې مکه نه ځنې خلک وایي چې غالب نو بیا د خلکو سره ډیره گزاره کوي دا گزاره نه کوم چې ته خدای او رسول ته بدی را دی زه به گزاره کوم دلته ذکر مقرر کړو الته ذکر وی چې کته مغلوب نو دا کمزوري شته عذر نه دی چې ته چې زه په دې کمزور یم د محمد اورېده زیات نه زیات وست نه کیږي نو زه الترد نشي کولای نه فلا تقعدوا معهم زه مکه نه وته په مجلس نه راپاس دا اوس خو دې په ځان کیږي او چې ته پکې ناسې نو انکم اذا مثلهم نو ته دا هغه په شان نو خو کافر دی نو تم کافر شوې وای نه دا مثلیت په ګناهګارۍ کې دی درجات د ګناهګارۍ به مختلفي خدا مثلیت په نفس ګناه کې په نفس ګناه کې ګناهګار ته وي ګناهګار هغه دی دا بل هغه دا غټ ګناهګار دی ته کم ګناهګار او ګناهګار خو به ته ولې کې ناشته ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم دا منافقان التمزاني سابي ومسلمان فرمزاني سابي وقرآن مجيد دي انداز تبقى قورا نور مطلب خطالة درزي فإن كان لكم فتح من الله أو وإن كان للكافرين نصيب دا مسلمان هغه ته سویلا فتح او د کافر هغه ته سوی نصیب معنا دا د اول قصي وختونه زیرا زی دا څه مستقل شی نه دی نو دا د ادبیت هغه دما په نسبت باندې دا ادبیت هغه نقطه ده او د ادبیت طرف ته ستا توجه راګرځول دي چې ګوره د ژوند یو میدان هم پرې نه دی د کفر په مقابله کې هر میدان کې وسره جنگ کوا حالانکه موږ ګوره میدانونه ټول خالی پرې خو دي یو میدان هم نشته کم میدان کې مسلمان دی چې را پاسې دی چې کار کوي اجه کم څوک دعوت او واعظ او نصيحت او څه کوي هغه د کوم داسې پورا کار وکړو هغه چې کم لیکل کوي هغه څومره وکړل چې کم داس کوي هغه څو وکړو ټول نیمګړي په درست معنو په صحیح معنو کې دا په هر میدان کې درست او صحیح مقابله اړو د سره د اسلام له طرف نه د مسلمانانو طرف نشته د اسلام له طرف نه به قرآن خپل ځای کې دی او خلق قرآن حقانیت ته متاثر کیږي دا په خپل ځای ده خو د مسلمانانو طرف نه په هر میدان کې مقابله کوم ده لکه تا ته ما د ادبیت یو میدان وي نو د ادب په میدان کې سره تا به کې څوک حسابي نه مسلمانان ته د پاکستان کې د اردو ادب خبره وکړه یا د پښتو ادب خبره وکړه نو اکم کسان چې د اسلام فکر او تصور لري هغه سره څوک حسابي نه او په اردو ادب کې فیض احمد فیض دی او فراز دی او پته نه لګي چې بل څه بلاده او بل څه بلاده نه چې کوم په صحیح معنی کې چې د ادبیت د مولانا مودودی مشانه د ادبیت کار او چا کړی نه د نعیم صدیقه باندې اډو بهترین ادبیت چې هغه کوم اشعار ویل دي او کوم دغه کوم نظم دی یا دغه کوم نثر کلام دا په څو کې صاحبین مولانا مودودی ته څو کړو ادیب وایي نه ولې وته نه وایي ځکه چې هغه دا نه دا مولا دا مسلمانۍ د اسلام ادبیت خو دې ته وایي چې د دې خبرونه بالا د سنه بالا ترې د اسلام نه بالا ترې او د کفر نه لاندې
د کفر په خټو کې سمخ کړي نو هغه ته دا نه وایي دا یاره جی دا خو خیر دا خو عامه خبره ده دا خو فنون لطیفه دي دا خو د جذبات او ترجمانی ده نو ګندګۍ ته فنون لطیفه وي او چې صفایي لپاره څوک نمبردار دی هغه دا خو ادبیات نشو دا خو واعظ او نصیحت دی واعظ او نصیحت دی ا دې ډکشنرو کې چې په دې لغاتو کې دنه کما په دې عربی ژبه کې دنه تاسو ته اوس ګوري دا عربی ژبه د لغات نه دي دا معاجم اوس لیکلي دي عیسایان لیکي په خوانه به المنجد چې لیکلي هغه کوم ډېر شاده ګډي وډي دا ما چې د تیسس لیکل ما یې په المنجد باندې باقاعده رساله لیکم خو بیا مې وکړه چا په لیکل کړي عصرات المنجد په نوم باندې په اسلام آباد په ډاکټر حمید الله لایبرری کې مې وکړه عصرات المنجد په نوم باندې چا په لیکل کړي نو بیا ما پرې خو دا تصور نو منجد نه خلق حواله ورکړي منجد د حواله کتاب دی نه زما په نسبت دا منجد دا لویس معلوف د مصنف دی لویس معلوف پرشتیا مانو باندې معلوف دی علف غیا ته وی معلوف معنا غیا وته ملاو غیا خورلې ها او عیسائی دی نو دا د سره د علم کتاب نه دی او دا غینه علاوه نورم لیکي مسلسل لیکل کوي معجب او د دې ډېر لوی تا ته ما یو ځل مثال ویل او دا جلال الدین اکبر چې دی دم په دې میدان کې کار کړی په دې اردو کې دنه د ځان سره الفاظ جمع کړي یو لفظ خلیفہ معنا بدل کړي خلیفہ وی نه ایته نو خلیفہ کو نه ایته نو اسلام خلیفہ کو ډېر لوی اصطلاح دا نه چې نه بد کار کوي خدای معنا نه ده حلال خور د اردو ډکشنری راواله تاسو کوم ډکشنری چې رااله حلال خور ته اعلان دي لیکل دي چوڑی خاکروب نو څه مطلب دی چې حلال خور چوڑی ته وي حلال خور معنا چې حلال خوري نو اسلام د حلال او د حرام فرق کین او حلال خور هغه چاته ویل چې حلال خور معنا دا چې حلال خوري حرام نه خوري نو دی وی حلال خور څه ته وي چوڑی ته قل اعوذی چاته وي چې په کوڅو کې ګرځي او خلکو ته را بچی دا وړي چې دم کم ده قل اعوذی نو دا قل اعوذ برب الفلق نه دا قل اعوذی جوړ خېټه چې کړو کې وي انت قل هو الله پڑھتی ہے وي کلمه میں قل هو الله معنا قول کې دا قاف دی کنه نو دا دومره بدبخت دی چې هغه وی چې دا کلمه می قل نو قل په ځای وی قل هو الله وی نو دا د اسلام توهین ته نه کې او دا ستا په اردو ډکشنری کې دا لیکل دي نو دا مې د دې لپاره وی چې په پښتو کې شعرونه مخکې مې په کالج کې ودل وړو ته ما دا شعر مې ولید د دې جواب دا یو کمینوس شعر ویل دی وسترګې کې غړو م په بنگلو مې بیا نظر لګي خدایا که پټو مې د دیوال سره مې سر لګي نو دا ګوره کنه څنګه خبره وکړه دا په یو شعر کې د څومره رضالت وکړه چې سترګې کې غړو م نه په بنگلو چې دا خلکو بنگلې دي دا ما بنگلا نشته نو دا څنګه چل دی او که سترګې پټو م تر ته سترګې پټې کا چې پټې کوم خو د دیوال سره مې سر لګي نو مړ بشم سر به مې مات شي نو څه چلو کوم مسلمان ته خص کوم سو کوم بنگلا را راکې نو بنگلا نه راکې نو سترګې نو راته وخته ګوره مګړوا نو چې نه غړو مخ سر مې لګي نو ما وړو ته یو د دې بس جواب کړم ما زه خو شاعر نه مې په شعر کې جواب درکم خدا برته يم چې لون شي سترګې دومره مګړوا چې بنگلو ته ګوري کده لارې ته ګوري په لارې ته ګوره کنه او پټاوې ما سترګې پټاوې ما وپردو بنگلو ته مګوره چې بلار روان لارې ته ګوره وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم نو غض البصر دی ته وي او که ته سوي چې بنگلا ته ملاو شي ته ما سره دا لیکلی یو که به د خلکو ته هم چنده بدلو کی تعالی د ما خپل نشته خو تعالی برا پیدا او ته ما ته دا وایي چې بنگلا ته ملاو شي نو استاغد جوع البقر استاد ارواح چې وګي د سترګې دی وګي دي نو دا وګي سترګې به په یو بنگلا مړی شي نه مړیږي بیا موټر غواړي نو کوم موټر ورته ملاو نو چې کوم موټر دی دا غنه چې کوم موټر ویني بیا به چې یاره دغه څه خبره دغه پکا چې ارته ملاو شي دا برونای غدا نه دی بچا او خدای خبر چې څو سبا موټر راځي مکړي دی او نورې پسې او هغه له سره نمبر نه راځي اسی او ترای شي وسې ته وګوري نو دا لو كان لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديان ولا يملأ فاه إلا التراب
که یو درل د سرو زرو شي کنه نو به چې مړه خدا بل ام پکاو کنه دا خو اخر ختم شي نو دا خله یوازې په خاور ډکیږي دا بل څه نه ډکی دا غلطه خبره چې ته چې په بنگله می نظر لګي بنگله نه واري وګی دا سترګې دی وګی دي دا وګی سترګې په یو بنگله او په دوه بنگلو نه مړېږي ولې دا زرداری وګی نه حاج زرداری خو مثال له نواز شریف وګی دی او دا بل عمر خان وګی دی کوم یو بګی وګی دا مو آیا دا فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا زديك لك تفصيل زياد ويل غوارم ندابة وقفين باتش Todo mundo para o time dos aficionados para todo mundo para o que لدينا إلى وقت الدرس فهو لدينا أهمية فهو سيرتاس